أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دې ځکه کې لږ څه ذکر شو په تور د دلیل او ثبوت باندې چې الله تعالی په خپل ذات صفات کې واحد لا شریک دی او توحید لایق او هیڅوک سره شریک نشته. پرونی سبق کې موږ ویلو چې لا اله الا هو دا کامل توحید دی او دې کې موږ ومنل چې الہ هغه چاته ویل کېږي چې د نظام تکوینی او تشریعي دوانو مالک تکوینی هغه باسه من کړه او د څه دی او تشریعي خبره هم من کړی و. دغه ټول اختیارات چې رچا په لاس کې هغه د الہ وي او د صرف الله تعالی کې د شنو څه تشریعي دی. بیا باغی کې الرحمن الرحیم دو صفاتونه د الله تعالی ذکر شو. دا هم په تور د دلیل باندې چې ټول مخلوق ته نعمتونه ورکول والا او احسانات کول والا د عمل الله تعالی دی، بل څوک نه دی. ابدی من کې یو پټ یو بل خبره د ام اشاره وشوله چې کله د نعمتونو ورکول والا ذات الله تعالی شو او رحمان الرحیم صرف الله تعالی دی، نو دا خبره خود به خود معلومه شوه چې یو څه حلال ول یا حرام ول دا هم صفت د الله تعالی دی او دا صفت بل چاله ورکول دا شرک کی راځي، دا حرام دی. د سر انسان کافر کیږي. تحلیل د ما احل الله، تحریم د ما حل الله چې کوم څه الله حلال کړی دي او یو بل څوک ور یو اصول قانون وټاکي حرامي یا یو څه الله تعالی حرام کړی دی او سره ولا یو کس ور یو قانون وټاکي چې بل قانون تحت دا حلال، نو دا کار کول حرام ته حلال ویل، حلال ته حرام ویل، د لپاره قانون برابر ول دا د دې صفاتونو دلیل له دې خبره باندې د سره مشرک کیږي او د اسلام نه بهر کیږي. لہذا کوم څه چې الله حلال ویل په دغه طریقه به حلال وي، حرام ته نشي ویل، او کوم څه چې الله حلال ویل هغه ته به حلال وي، حرام وته نه وي. کدا کاته بل قانون او بل قاعده سره وکي نو دا حلال ول او حرام ول صفات د الله تعالی دی. ذکر چې دا ټول نعمتونه ورکول ول الله دې بل څوک نه دی، نو حرام ول او حلال ول هم اختیار د الله تعالی دی، بل چانه دی. نو رحمان الرحیم دا لا اله الا هو سره متوجه د ثبوت او دلیل باندې پیښ شو. دا صفات خاصه د الله تعالی دی، دا هم دلیل له بده باندې چې الله تعالی پر ذات صفاتو کې واحد لا شریک. اوس به هغه باندې لسی زونه نور په تور ثبوت پیش کیږي چې په تکوینی نظام کې هم الله تعالی دا تشریعي خبره وا، په تکوینی نظام کې مکمل اختیارات د الله تعالی ته بل چا سره نشته. نو الله تعالی فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې، اسمانونو ودی نو دا سماي واحد راځي او سماوات هغه جمع ده ودی، ځمکه چې کوم دا هم ودی او د جواب به ارضین نازیه باغی تلفظ ګران دی، نو په دې وجه باندې هغه بلکې مفرد ذکر شو. نور ذکرونو کې بدل راشي چې ځمکه هم ودی او باغی باندې بیا بار تیار دا وځمکه څنګه دی، په کومه طریقه دی، په دې کې د مخلوقات په کوم لیول باندې رښتې کې نشته دی، هغه یو جدا موضوع ده. به هر حال باندې خودمره معلومه ده چې اسمانونه هم ودی، ځمکه هم ودی. دا د دوه په پیدایش واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې، چې ورځ د شپې نه مختلفه ده، شپه تک تور تیاري او ورځ رڼاي، د شپې ستوري او د ورځې نوري. په دې طریقه باندې یو سره اختلاف دی، کله شپه غټي کله ورځ غټي، دا هم خپل منځونو کې اختلاف دی. دغه لیول منځونه روزګار دا ټول چې د شپې د ورځې په اعتبار سره کافي اختلاف لري. دغه اختلاف چې چر پیدا کړی دا هم والفلک التي او په هغه کشتۍ کې تدریج چلیږي په بحر په دریاب کې، په دریاب کې چې کوم کشتیانه تاسو یې نه یو کوم بیړۍ روانې دي، بما ينفع الناس په سبب د دې چې پیدا ورکړي خلکو ته د پیدا لپاره الله تعالی د مخلوق لري اختیار ورکړي د چلایي. وما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دی من السماء د اسمان طرفنا مما انبو، دا من په معنا د طرف سره دی او بل اسمان طرف نه راوړي او دغه ته باران وایي. د اسمان طرف نه چې کوم بل نازلېږي چې باران ورته ویلېږي دا هم فاحيا به الارض رجل لکی بدغه بو سره زمکه
زمکه شنه کېدل د سیله کې نشنه شي لکه چې ژوندی شي او چې زمکه وچېدل د په معنا د مړ کېدلو څخه لکه دا چې مړای نو زمکه را ژوندی کول څه مطلب دا شنه شي تازه شي بعد موت یا وروسته د مرګ هغه نه مرګ د تشبیهاتي دا اعلی شي کله دا وچې نو د په منظر د مړه باندې نو بده یو سره وچ زمکه را ژوندی کول لاشنه کول وبث فيها من كل دابه او فارکړی دی په دې زمکه کې من كل دابه هر قسم ژوندۍ ساري دابه دې ته ویل کېږي كل ما يدب على الارض فهو دابه هر هغه شی په زمکه کې ګرځېدل را ګرځېدل شي حرکت کولی شي دغه شی د دابه وي نو بیا د میګي راواله د اسی پوري د ټوري دابې دي پښتو کې دې معنی دا ژوندۍ سره ژوند پکې ژوندۍ نو که غاټه فکر شي خو چې روح لري دغه د دابه ویل کېږي دا څه هم بل زمکه الله تعالی خورا کړی وتصريف الرياح بچلول د هواګانو کې هواګانی الوزير والسحاب المسخر او هغه ورې چې تابعدار د بین السماء ومن الاسمان کې والارض ومن الزمان کوم ورې چې من کې تاسو نه نو بده ټول کې لآيات خامخ نقد لقوم ذس قوم نبار يعقلون چې عقل لري عقل من خلق دې ته وګوري نو خود به خود معلومول شي چې د دې لپاره یو ذات خالق مالک موجود دی او په دې ځینو کې تصرف کوي نو ځکه دا نظام به روان عقل چې کوم دی نو دا انسان کې یو کیفیت دی چې باغ سره نوري خبري معلومول شي د دې ځینو چې تعالی دلی نه او د ځینو ځینو نه به معلوم کی عقل په اعتبار سره عقل چې کله څه حاصلې تقریبا چې بشپږو طریقو باندې عقل څه معلومي لکه مثال په تور باندې یو ځکه لوګي ته ویني لوګي نه ساقل په خپل معلومي جلان دی ور بلی ځکه چې لوګي بغیر د ور نه دا ور څه لازمي شي نو هغه ور چې تاسو نه کاری ته معلوم دغه شان د یو سره بدني انتهایی ګرم دی دا راغین اندازه ولګي د سری تبره ته بخکاری نه خود هغه علاماتونه عقل معلومه کړله چې کوم علامات د طبي سره تړلي نو کم کار چې بده طریقه معلومول کولای شي هغه ته عقل من سره ویل کیږي چې د سینې شي کوله هغه نور ځکه په پاس راشي چې کوم هم کل انعام بل هم ازول هغه خلک ډېر سارو شانت کې دي بلکې سارو نه هم بدتر دي چې عقل دی لیول تورسي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې عقل په دیندارۍ سره پرهیزګارۍ سره تیزي او دغه عقل بیا په ګناہوں سره او په حرام او ناجایز سره به تر معذورکی کمزوري کی نو عقل چې کوم دی نه تعلق د حلال خوراک او د جایز ژوندۍ سره دی شکر د انسان ژوند په دې لیول باندې چې د حرام او د حلال فرق نه کوي د روا او ناروا ته نه ګوري نو بیا د عقل ورو کمزوري کی ګرځي دنیوي لیول په تاړه مهارتونه لري خو دین باره کې بردا عقل مکمل بنش کار بنور الله تعالی وایي چې نه خیر دا قوم د پاره چې یعقلون عقل لري نو معلومي کې دا چې انسانان دوه قسم دي یو عقل مند دي یو بیا عقل خلق دي عقل مند دینه معلومات کولای شي د الله تعالی وجود ته معلومول شي خو بیا عقل خلق دي نشي معلومول امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله سره په ولاره باندې زی او د اوخ پچ بیا مونږ نو د اوخ د پچ نه معلومي کې دا چې په لاره باندې اوخ تلل بیا چې کړه هغه منډونو ته وګوري نو هغه نه معلومي کې چې یو خو په لاره باندې نزي دا خو ځنګلي علاقه ده نو معلومي کې دا چې یو خو یوازې نظر د غټه قافله تلی له خان بدلی نو وای د یوې پچې نه ته غټه قافله معلومه کړه دا عقل تقاضا ده نو وای دومره لوی کائنات نو وای ته الله تعالی څنګه معلوم نه په دې کې هم باس ته چې را کم خلک په ځنګلو کې با هغه علاقو کې وسیږي چې د انسانيت د اخلاقي معیار د هغوی ډېر لري په غرونو کې وسیږي ځنګلو کې وسیږي لکه د سومان یا په غرونو کې ځنګلي انسانان وسیږي هغوی کپړې بازار مزاج نه پیژني نو اوس دا خلک به دې مکلف دی کنه چې الله تعالی توحید ومني ځینې خلک وایي چې نه دا مکلف ځکه نه دي چې دې ته پیغام نه رسیدلی چې الله تعالی واحد لا شریک خو اکثر علما رائے دا چې نه دې سره عقل شته او دې زمکه واسمانون ته کتی شي او دې سمندرونو دریابونو ته کتی شي دې ورېزو بارانونو ته کتی شي نو چې دې ته ګوري نو اندازه لګي چې دا به څوک کوي نو په دې طریقه باندې عقل لري نو لقوم یعقلون مصداق بشي او دې په دې مکلف دي چې الله تعالی توحید بمني اگر چې تفصیلی احکام خو ویل نه ورزي په غزګینو کې البته شرعي احکام او شرعي تعلیمي ادارې خو نشته دي او ځنګلي علاقې دي خو دې باندې خو مکلف دي کم از کم چې الله تعالی واحد لا شریک تسلیم کړي نو د لفظ زونه دلیل په تور باندې پیښ شو چې الله تعالی په خپل ذات صفاتو کې واحد لا شریک په تکوینی نظام او تشریعي نظام کې به هیڅ څوک د الله تعالی سره شریک نه بیا د اسلام نه بهر کیږي جهنم ته مستقر غورځيږي
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. دې ځکه کې راټنه د هغه خلکو لپاره چې کوم خلک د الله تعالی سره شرک کوي. شرک به دوه قسمو کې دی غټ فتح باندې. یو تکوینی نظام کې شرک ول چې توج د باران بل څه کوي الله تعالی نه راوړي نعوذ بالله. لکه د نبی علیہ السلام زمانہ کې بشکره باران وشو نو خلق بخپل منځونو کې باسونه کول چې د پلانګې ستوره چې پلانګې زګي نه پلانګې زګي تلار شي نو د باران ټیم د باران کی او کله چې موسمونه پلانګې انداز تور سي کې پلانګې میاشو د پلانګې میاشو منځ چې کله راشي نو د باران کیږي د باران په دی وجه باندې وشي اته چې هغه ور تعویلات کول باران مچ کړو وشي. نبی علیہ السلام دې نه معنا وکړه دا کار مکوئ چې کله باران وشي تاسو د څه وایي چې موتیرنا بفضل الله تعالی دا الله تعالی په فضل باندې په موږ باندې باران وشي او دا په هر سنت حمد چې کله باران وشي سره د الفاظ وینو سنت ثواب هم ملایويږي. لہذا باران کې تعویلات نه کوي الله تعالی را ورای نو سره د څه وایي چې دا باران بل چا را وره لکه یو زمانہ خوش کی طرح شو اوسه کړو نو وړاندې چې کله بیا باران وشي نو ډیر زیات وشي نو ځین خلکو به ویل چې دا امریکای برکې مې کې استعمال راغی د لاس باران وشي تمره ناجایز نمره د عقل نوزګار خلک حالانکه دا خبره به تعلیم یافته خلکو کوي کم خلک چې تعلیم یافته خلک دا اوس په تکوینی نظام کې شرک شکار الله تعالی کې یو ورړې په بل سبب یا دا څنګه چې یو سړی له الله تعالی مقرر کړی وفات شي او ته وی چې دا څنګه د بانکي ټیم کې پلانې کارې کړو دا غیر وجنه وفات شو په بل څه باندې ورواړې یو سړی د صحت میلاو شي هغه هم د الله تعالی د نسبت نه کې بل چاته نسبت وکړي چیر دا بابا له تل یا بل چاته کې تل او بل څه کارې کړو دا په تکوینی نظام کې شرک شو. دا څه په دې به حساب مثالونه تشریعي نظام کې شرک بلې طریقه باندې دی چې دغه احکام دي حلال ول او حرام ول دي عبادت دي عقاید دي د غیب علم دي دا تر واخلې په چاره سره د څه یا د څه عقیده لري چې زمانہ په غیب باندې چې کس معین نه خو زما د حالاتو نه خبري بل څه باره کې عقیده ولري د حاضر ناظر والا عقیده چې کومه د بریلیانو نو دا شرک شو په تکوینی په تشریعي نظام یا دغه شان ته کې سجده د غیر الله ته یعنی الله نه بغیر بل چاته سجده کول حرام دي خو ته بل چاته سجده قایل شته ته سجده وکي بل چاته سجده وکي نو دا په تشریعي نظام کې شرک وشو. یا دغه شان طواف کول دا الله تعالی امر مطابق د خانه کعبه نه بغیر بل ځګین جایز نه دي سره یو قبر طواف کوي د بل شي طواف کوي نو دا په تشریعي نظام کې بشري احکام کې شرک وشو. یا دغه شان کې نظر دی په بل چا په نوم نظر کول د بل چا په نوم باندې قسم خوړل دا ټول شرک په تشریع یعنی تشریعي نظام کې شرک کول. اوس په دغه ټول کې چې کوم ځای کې څوک شرک کوي دغه ټول د لپاره راټنه ذکر کیږي الله تعالی وايي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. بعض د خلکو نه هغه څوک د جنسي بغیر د الله تعالی نه اندادن شریکان د خدای صفاتونه راغلي او مخلوق سره شریک کوي مخلوق له پکې ور کوي یحبونهم بیا محبت کې دغه شریکانو سره چې چاته د خدای صفات حواله کړي دي نو هغه سره بیا د محبت کوي که حب الله بشان د محبت د الله تعالی څنګه د الله تعالی سره محبت وکړ دي چې د الله تعالی په تابعداري کې به بل چا ناوري د الله تعالی په عبادتو کې به ګوت نه وهي خپل طرف نه د الله تعالی په نظام کې به خپل طرف نه ګوت نه وهي چې د عقیده ته جوړ شوی دغه شریک په باره کې چې ګرځي دیم زما د حالاتو نه خبرېږي او چې ویل دی ټیک دی او چې کل دی ټیک دی او داغه په شان کې محبت وسره کوي او دا هغه خلاف خبره برداشت کولای بیا نشي د الله تعالی په شان محبت شو دغه به شرک. مخلوق سره محبت کول جایز دي په خپل حدود کې دنه خو چې کله دغه محبت د الله تعالی وندګي محبت ته ورسیږي نو دا خود به خود باندې شرک باندې بدل شي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د هغه پوری مؤمنان نشئ جوړېدل تر څو پورې چې تاسو ته د خپل بچو او د خپل اهل عیال نه زیات محبوب شوي نه او تر هغه پورې تاسو مؤمنان نشئ جوړېدل چې زمانه زیات الله تعالی تاسو مینه نه کړی. دینه معلومه ده چې ټول نه زیات مینه به الله تعالی سره کیږي الله تعالی مینه به دې چې دغه احکامو کې بلچا سره زره بره گنجائش نه کوي او دغه په مخالفت کې بلچا سره پورا ټوټه گزاره نه کوي د پورا محبت شي. البراءه لله والولاء لله چې کوم خلک به دین باندې عمل کوي تاسو متکله کمی نه کوي کار څوک چې رقم ځګ نیم شي او چې کوم کسان د دین دشمنان دي تاسو کوم ځای نه بایکاټ او نفرت کوي دا د الله تعالی سره مناسب محبت دی. نو د بیا دغه شریکانو سره محبت کوي که حب الله په شان د محبت د الله تعالی سره
او دا کار شرک دی او حرام دی والذین وحق کسان آمنوا چې ایمان راوړل اشد ډېر سخت حب لله په محبت کې د الله سره مؤمنانو چې د الله تعالی سره کومه مینه در هم دغه لیول باندې را چې د الله تعالی دشمنان د برداشت کولی نشي او د الله تعالی نیکان خلق داغه سره تعلق کټ کوي نه دا اوس کلک محبت دی در مؤمنانو محبت د انتهایی مضبوط مشرکان محبت په دې لیول باندې بیا نشي جوړېدل شاغي دا خپل شریک په مقابل کې بل چا نه بایکاټ وکړي دا کار هغه کولی نشي دا هغه د وس خبره نه ده نو د مؤمنانو محبت چې دکلک ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين كوين حق كسان ظلموا الظالمان ظلم نه مراد شرک دی ځکه نور ځکه کې براش دین شرک لظلم عظیم ظلمونو کې ټول نو چې ظلم دا شرک ول دي نو دغه کسان چې مشرک کړي د مشرکان دي او دوی وایي هغه وخت چې کله دوی عذاب وایي عذاب ته مخامخ شي نو دوی به پوه شي ان القوه لله جميعا چې یقینا طاقت ټول د الله تعالی دی همو چې کوم شریکان به یادول دا غي به کې صدق خلم نو وان الله شدید العذاب او یقینا الله تعالی سخت عذاب ولري نو چې کله دوی دا حال ویني نو شرک نو بیزار شي خو بیا دا شرک نه بیزار کېدل څه فائدہ کوي نه